خوف خدا دا الله نه یرا کم یو پیغمبر چې دنیا ته راغلی نو هر یو پیغمبر دعوت چلولی چې عبادت د الله وکړئ او د الله نه ویریږئ ځکه چې الله رب العزت په آخرت کې قسمه قسم عذابونه تیار کړي نو انسان بچې کم یو کس د پیغمبر خبره ومنو ده نو هغه کس به په دنیا هم کامیاب او په آخرت به هم کامیاب و کم یو کس به چې د الله قسمه قسم طریقو سره الله رب العزت ښودلی دي او خوف خدا دا د هر مسلمان په زړه کې موجود دي خو چې کله مسلمان د خوف خدا د الله رب العزت یرینا انسان عبادت کوي نو الله رب العزت دغه انسان ځان ته اوچتوي خو کم انسان په زړه کې چې د الله رب العزت یره نه نو دغه انسان عبادت هم دله خوند نه ورکوي یره د الله رب العزت په زړه کې لازمي ده کله چې یری نو ما ته د الله حکم متوجه شي چې جمعات ته لاړ شه او زما حکم ادا کا کله چې په زړه کې یری نو د سحر چې اذان وشي د الله حکم انسان ته متوجه شي نو جمعات ته مونځ ته راشي او کله چې تا مونځ وکړه پوه شه چې زه الله نه یریږم او زما په زړه کې د الله یره پرته ده او تا چې خوب الله ته ونه دروي دغه خوب د الله عبادت ته قربان نه کې نو اسې په زړه په خوله دیوه ده خو مسلمانه په زړه کې دی د الله یره بیا هم نشته د الله یره وایي دی ته چې یو خو ستا نفس شي او بل خو د الله حکم شي نو دلته به د الله حکم منې او د نفس خبره به نه منې ځکه نبی علیه السلام فرمایي طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د الله اطاعت وکړه د مخلوق اطاعت مه کوه نن په معاشره کې که وکتلی شي مونږه د الله اطاعت دومره نه کوو لکه څومره چې د مخلوق کیږي څومره یره چې د مخلوق نه ده که دومره یره د الله نه پیدا شي نو مسلمان به چرته وال ونه خوري مسلمان به چرته ذلیله نشي صحابو کې د واقع د الله یره وه او داسې یره وه چې صحابو د الله نه یره وه مخلوق نه نه وه ځکه کسر او کسرای وواله د هغې په زړه کې د مخلوق یره نه وه لکه په دې وخت کې چې سړی روس او امریکا ووخي دغسې په هغه ټایم کې کیسر او کسرا د امریکې غوندې بادشاهي وه لیکن د صحابو په زړه کې صرف خوف خدا پروت د مخلوق یره نه وه نن زموږ په زړه کې یره شته د امریکې نه شته د روس نه شته
د یهودو نشتا د برطانیې نشتا لیکن که یره نشته نعوذ بالله من ذلک د الله نه نشته یهود چې یو قانون پاس کی امریکا چې یو قانون پاس کی مسلمان فالو کوي لیکن چې الله کم قانون پاس کړي هغه مسلمان بعضې ادا کوي او بعضې نه ادا کوي لکه مونځ امریکې قانون پاس کړی دی چې زما ملک ته راځي یا بهر د پاکستان نه بل ملک ته ځي ته به ویزه جوړی اگر که ستا پښتون ملکي وي خو ویزه یې په ما و تا لازمي کړه مسلمانه دغسې الله قانون پاس کړی چې زما بنده زما نه ویریږه زما حکم چې تا ته 15 وخته کې متوجه شي مال راشه ودرېږه زما حکم چې تا ته متوجه شي سود مه کوه زما حکم چې تا ته متوجه شي او زما نه یریږي بنده رشوت مه اخله لیکن دغه یره زده کول سړی غواړي نو صحابهو ته لاړ شه د صحابهو تاریخ وګوره نو هله د مسلمان په زړه کې بیا یره پیدا شي چې یا الله د صحابهو څنګه مینه وه څنګه یره وه په زړه کې یا الله زمونږ خو هغسې نشته انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی عمر رضی الله تعالی عنہ په یو باغ کې دی او زما او د عمر رضی الله تعالی عنہ په مینځ کې یو دیوال حایل دی بس عمر رضی الله تعالی عنہ په باغ کې ولاړ دی او په باغ کې ځان سره لګیا دی او اوی فرمایل خپل ځان ته چې ای د خطاب زویه د خطاب زویه ویریږه د الله نه او د الله نه یره حقه ده کنی الله رب العزت به عذاب درکړي خپل نفس ته متوجه دی نن خو زه خپل نفس ته وایم چې مړه زه خو جنتي یم حالانکه هغه نبی علیه السلام فرمایي زمانه بعد پیغمبر وی عمر رضی الله تعالی عنہ به وی لیکن نفس ته خطاب کوي دومره د الله نه یره ده ضحاک رحمه الله فرمایي و یو ځل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین د باچا دی بهر راووته چې اوی کته یو مرغۍ لګیا ده په یو ونه کې ټوپونه وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وکته اوی فرمایل چې کاش چې د دې مرغۍ په ځای زه وی ما به هم همدغسې په ونو کې میوې خوړلې زمانه به سبا د دې خوراک تپوس نه کېدی څه بېغمه او بې پروا ده او بیا یې وفرمایل چې کاش چې زه ونه وې او یو اوښ راغلی وې و زمانه یې خوراک کړی وې او د هغه اوښ نه بیا ګندګي جوړه شوې وې او بهر یې غورځولې وې ما ته دا ډېره غوره ده د دې نه ولم اکن بشرا کاش چې زه انسان نه وې زمانه به سبا د قیامت په ورځ تپوس کېږي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دومره یریږي د الله نه په زړه کې د الله نه یره نه راځي عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کیږي خپل بچی ته وفرمایل عبدالله رضی الله تعالی عنہ ته ابو لولو وهله د په خېټه مبارکه باندې چې څه به یې وخوړل هغه به د په مرۍ چې راله په خېټه به بهر راووته او کله چې وفات کیږي
خپل بچی ته وایي بچیا ما د دې کټ نه لاندې ښکته کا چې زه په دې خاورو کې خپل رب ته دا خپله ګیره او دا خپل سر دا په دې خاورو کې وسولم چې یا الله په ما رحم وکړه یا الله زه ډېر کمزوره انسان یم یا الله په ما باندې رحم وکړه لاندې راښکته که او په هغه خاورو مبارک د مدینې مبارکو په خاورې باندې خپله ګیره مبارکه او خپل سر مبارک دا یې راوښکوده داسې او ګیره مبارکه په خاورو باندې څښا شوه و الله ته سوال کې یا الله زه ډېر عاجز یم ما معاف که یا الله هغه ورځ ډېره سخته را روانه ده او فرمایي په هغه ټایم کې د عمر رضی الله تعالی عنه نه ساه مبارکه ووته روح مبارک ته پرواز وکړه او شهید شه د صحابهو د الله نه دومره یره وه نن چې زما مسلمان ورور مړ کیږي نن چې زما والد صاحب مړ کیږي نن چې زما سپینګیری مړ کیږي وصیت دا نه کوي چې الله زه ګناهګار یم وصیت بچي ته کوي چې بچیا د پلان کسکه زما ورانه ده او کیدی شي زه د دې بیمارۍ نه راپانه سم بچیا که روغه دې ورسره وکړه نو ګوره بچیا په قیامت دې نه بخم مور خپل بچي ته دا وصیت کوي خپلې لور ته دا وصیت کوي چې بچي او لورې ګوره پلان کسکه مې ورانه ده ستا تره سره ستا ماما سره مې ورانه ده پام کوه که روغه دې ورسره وکړه د قیامت په ورځ د لپی نه بخم مسلمانه دغه وصیت دا به د مور نه منې دا به د پلار نه منې ځکه چې دلته د الله حکم دی او د پیغمبر علیه السلام حکم دی چې یو بل سره انما المؤمنون اخوة مسلمانان ورونه شئ کچره د مور او پلار په دې وصیت دی عمل وکړه د قیامت په ورځ به تعالی الله رب العزت عذاب درکوي او عمل پې مه کوه ځکه د هغې سره روغه وکړه د هغې سره یو بل سره سلامونه واچوه بلکې د هغې په روغه کې تا ته د قیامت په ورځ خیر دی قرآن کې الله فرمایي فلا تطیعهما د مور او پلار د شریعت خلاف خبره مه منه د دنیا په امورو کې خبره ومنه ځکه هغه ورځ ډېره سخته را روانه ده ابو سعید رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې خپل تحقیر په خپل مه کوئ خپل ځان ته په خپله کمزوری مه وایه صحابه عرض وکړه چې څوک به د خپل ځان تحقیر کوي سپکوالی به کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې تا ته د الله حکم معلوم وي او ستا تر وړاندې یو کس غلطه خبره وکړي او ته په هغه ټایم کې د هغې جواب ونه کړې نو ته قیامت په ورځ به حق خبره تا پټه کړه نو الله رب العزت به تا ته وفرمایي چې زما بنده په پلانکیزې کې د حق خبره ولې ونه کړه نو دا به وایي یا الله زه خو یېرېدمه الله رب العزت به ورته وفرمایي د مخلوق نه یېرېدې او ما نه یېرېدې حق خبره دې ولې ونه کړه یارې پلانکی حاجي صاحب به خفه شي خفه دې شي حق خبره کوه
یاره پلانکی ملک به خفه شي په جرګه کې خفه دې شي حق خبره کوه یاره پلانکی قبیله غټه ده خاندان یې غټ دی ما وی تکلیف به راکړي تکلیف دې درکړي حق خبره کوه مسلمانه په ناحقه ته د یو کس نه ګډ حلال کې او بیا یې ته خورې مسلمانه حاجي صاحب تم ولا ناست یې مولوي صاحب زم ولا ناست یم تبلیغي صاحب تم ولا ناست یې او دغه د ګډ غوښه خورې پیمان درته وایم واوره مسلمانه دا د خېټې ته حرام واچول وایي خوره دا مه وایه چې ما خېټې ته غوښه واچوله هغه غریب و بل زورور په دې غریب د پاسه یعنې ګډ پې لازم که او ټولو په شریکه وخوړه پته به ته ولګي چې ورشي دغه پې زړه نه وي خو ستا په زړه کې یره نشته ته د دې خان او ملک نه یریږي د غریب نه یریږي د غریب ملګری خو الله دی داود علیه السلام ته الله رب العزت وفرمایل وی داود علیه السلام ما ته د مظلوم یعنی د ظالم په باره کې چې په مظلوم ظلم کړی ما ته د هغه په باره کې دعا مه کوه بلکې هغه باندې ظلم یې چې کړی د هغې بدله به ورکوم ما ته د هغه په باره کې سوال مه کوه و ظالمه تا د الله نه یره نشته او د خان او د ملک او د نواب نه ته یریږي مه ځه بیا داسې جرګې ته چې حق نشي ویلی د الله یره نن مونږ پټه کړې ده او د مخلوق نه یریږو دا حرامې پیسې دا د پټکي په صورت کې پیسې دا توالې او کور ته یې راوړې الله مو دې معاف کړي داسې حالات راغلي دي چې بل کس د بل جیب ته غل دی چې دا پیسې د ده نه په کومه طریقه په مردارۍ وخورم یره نشته زړه کې په دې جومات کې یو مقتدي و زما وستلې کړی وړې د هغې سلانجه شوه خپل علاقې کې هلته تللی دی خپل مشر ته یې ویلي دي مشر ورته ویلي چې ما ته یې وویل چې دا پلانکی نو الحمدلله دواړه زما مقتدیانو نو فیصله وله ما وکړه او یو څو کسانو زمونږ د علاقې پکې مشرانو منډه وواله کله چې فیصله وشوه خدای راستي دا په منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولاړ یم هلته ما کاوم نه ده څکلې هلته ما ګوټ اوبه هم نه دي څکلې مې هسې نه چې د دې سړي په زړه کې دا رانه شي چې کني دا چای وڅکلې زه به قیامت کې ما وي زه به الله ته څه جواب ورکوم چې یا الله ما خو د قهوه پیالې وڅکله یا الله دا خو ما د دې صلح ستا رضا دپاره کوله نو بیا راته بابا څه وایي وایي هغه کس راسره میلاو شه د خپل علاقې هغه مشر وایي ما ته وایي فیصله څنګه شوه وی ما ورته وویل چې پلانکی علاقه کې جومات کې زمونږ امام دی اسلام نبی نوم دی هغه زمونږ فیصله وکړه فی سبیل الله وی ما ته وایي دا څنګه نو ما ورته بابا زما نوم به دې وله نه اخیستی په داسې خلقو خو اور بلیږي د هغه 1,00,000 روپۍ لاړې د هغه خېټې ته مردار ګډ چې ورتله هغه لاړه مسلمانه ما و تا نن په خپل مشر باور نشو کولی دغه حالات دي لیکن یره نشته ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې زه سوینم هغه تاسو نه وینئ یعنی څه اورم تاسو نه اورئ زه اسمان ته تللی وم د معراج په شپه وی ما په اسمانونو کې چې وکته
نبی علیہ السلام فرمای وی اسمان چریده او چې حق دا ده چې دا وچریږي په پورا اسمانونو کې د څلور ګوتو عمره ځای نشته په هر ځای کې ملائک سجده کوي او د الله نه یریږي او بیا نبی علیہ السلام فرمای که تاسو ته پته ولګېده تاسو به لږ وخاندئ او ډېر به وژاړئ او بیا یې وفرمایل ابوذر رضی الله تعالی عنہ وی ما چې کله دا حدیث مبارک واورېده د نبی علیہ السلام نه تمنا کوي چې یا الله کاش چې زه ونه وی دومره هیبت ورځ را روانه مسلمان ما ورته بیا هم په دفتر کې د بل جیب ته غلی یو مسلمان ما ته پته ده چې زما د کاغذ باندې حکومتي په سطح باندې 1000 روپۍ خرچه راځي و هلته افسر هغه ډاکو چې په سپینه جامه او په واسکټ کې ناست دی او قلم ورسره دی هغه ما ورته نه 3000 اخلي ته لږ دې کچرو ته ورشه دا خوشحاله وي کور ته بېګاله دا 3000 روپۍ راوړي او سبا پې بیا عمرې ته ځي سبا پې دا بیا خیرات کوي په مور و پلار پسې دا پې حج ته ځي مسلمانه واوره حج خو پرېږده چې د حج نه راځې ګناهګار به راځې پاک نشې راتلی ستا پیسې مرداري دي او زما ډیپټي لګي 9 بجې زه سرکاري دفتر ته ځم 11:10 بجې چوټي کېږي مې 15 بجې او راځم 3 بجې او 2 بجې مسلمان ستا دا تنخوا حرامه ده که نیوره به شي د الله نه دې په زړه کې یره نشته دا زما او ستا او د ټول ملک مال دې خوړلی د دې تپوس به د نه قیامت په ورځ دا ټول پاکستان عوام کوي په دې نه خلاصېږي چې قرآن تلاوت مې صورت یاسین وکړه مه یې کوه خپلې ډیپټۍ ته ځان رسوه تا ته د صورت یاسین څه ضرورت دی هلته یې کوه مسله یاده کړو چې کله دې ډیپټي وي علما لیکي او مفتیان حضرات وایي چې په خپله ډیپټۍ کې د فرض او د سنت نه علاوه نفل لمونځ به هم نه کوې په علاقه کې نه کوې او په ډیپټۍ کې دې نفلونو ته زور ورکړی مسلمانه ما ورته صرف دین دې ته ویلی د خپل خواهش مې ګرځولی الله مو دې معاف کړي الله نه به یره هله راځي کله چې د قرآن او د حدیثو نه خبر شو چې یو سړی عالم نه وي یو سړی د قرآن او حدیث نه واقف نه وي دا به خپله ډیپټي څه وپېژني دا به رشوت څه وپېژني دا به سود څه وپېژني دا به دوکه او فراډ څه وپېژني دا به وایي چې دا جایز دی